حکمی سے مناغلے پا کفن کی جائز دی دا ټول صورتونه. بعض علماء پټکیم ولګ دي. ابن عمر سے یوزوی خخون پټکی ورته سر ته جوړ دا بعض علماء فقهاو نقل چې مشر او عزت مندي سر ته ورته پټکیم راک. اما شام کې لیدلې دي شام کې د لوی بزرګانو یا د انبیو کرامو په خبر باندې پټکی پروتي په سر شین غلاف پی پروتی او غټ پټکی پیخي تک شي لکه شوافیو کې بدعت دیر نو شی چې مړی خاخول وخت باندې دې لیدلې چې پټکی ورته په سره یې کړ او پټکی ورته دې داسې سر نه مچاپه زمونږ د والد صاحب د استادو هم چې خاخېدنو پټکی ورته کېښود ابن عمر سے خپل زوی ته پټکی په سر کړ. درې قسمه کفن دی ها یو ته کفن د ضرورت وي بل ته د کفایت وي بل ته د سنت وي. کفن د ضرورت دا چې یو جامه یو نور سنیم ټیک ته پای کې کفن او کفایت بدی او سنت درې دي. نو هغه سړی چې په حالت د احرام کې وفات شي حضور یې همدغه دو لاندې لنګ او د پاسه احرام شو دی همدغه کې کفن دی. نو دا دوی امامان دا وایي چې محرم په حالت د احرام کې مړ شي نو ما هغه دوه څادرونو کې به کفن کېږي درېم ته حاجت نشته. او امام ابو حنیفه او مالک صاحب وایي نه مرګ سره احرام ټول ختم شي درې کفنه به ورته کې دا حضور چې ده سره کړو نو دا یو بشارت و ده دپاره چې دی به د قیامت پر ورځ په دې خپلو جامو کې پورته کېږي او بشاراتو کې عموم نی. دا احناف وایي کنه ظاهر داری قول له ځکه هغه ته ولې بشارت ورکړي بشارت په دې ورکړي چې په حالت د عبادت کې وفات شي لکه شهید چې په جنگ کې شهید شي هغه لمبولی کېږي نه او خپلو جامو کې خښ کېږي اگر چې جامې د وینو لړۍ نو دغه شان دا محرم په حالت د احرام کې وفات شو نو بس دغه ورسره وکړه. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث ده استدلال بالعام ده في الموضع الخاص ده استدلال کمزور ده. شوافی و حنابلہ و مسلک سیا تقوی معلومی ولا تحنثوا خوشبوئی پی ملک ذکر احرام کی خوشبوئی بند رہی ولا تخدروا راسه سرم ولا مپټوي ذکر سر د محرم سرګن دي فانه يبعث يوم القيامه ملبيا دی برا پورتکی د قیامت پر د تلبیه په حالت احنا په د لپاره خصوصي معامله او دلیل د خصوصیت نشته. مړی باندې په خوشبوئی مګه په موادی د سجود خاص پداده په کندو په حرمین شریفین دا دي سکمی کنا ناغیم یو صادر کې پټي یو ټوکړه ته راتو کې وی ګنډي همړې پکې بالکل بند یو صادر غاټه کپړې او وی ګنډي چې کوم مقرر دی اصل وی لمبه هغه کې یو ګنډي بس مړې لکه بوره کې چې باندې کې د قشان ابه خبر کې حالت دا خیراتون میراتون درم و سلو اختمانی البته تعذیت وی خود شپی کئی خانک دا مڑی کورتزی منگم مرغلور دیر باقات نو سناسی خلق ناسی پاریخی چار سڑی ورشی سمر تلاوت کیا غمرو که بزده او دا کور خاون یو سڑی ناسی کورسه کی آغا سر استلمشو او چی مڑی خخ کی نظر مخبرین باز تروزی دا رشتداران ولاری هر سڑی داسی ورزی پسینه ولا لاستی عظم اللہ حجرک خدای دې ثواب درکړي داسې ورته تعزیت ورکړي بیا د شپې 3 شپې راځي
کله داسې چې یو قاری کینولي هغه تلاوت کې خلک راځي لږ ساعت کینی بیځي یا پاره پرتی وي څوک تلاوت کې بزي بیا او دا درې مسل وختمه مې نه درېدل هله خیراتونه کوي د جمعې پس ورځ خو د مانځه نه پس سعيد بن جبير بن ابي عباس رضي الله عنه قال بينما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه فقال ناحيتي فابصرته وقال اته اورمیږي ولا مات کړه اوخه نه پریوت لاندې پګټه عرفات کې خو میدان مست خو د غرونه نږدې نو چې کوم غر سره نږدې ولاړو حضور پاک او جبل رحمت هلته ګټې دي نو خرو ورته نو سټې مات سټ چې مات چې خو به سړی مري قال يسلوه بما يسلم وكبنوا في ثوبين ولا تحنثوا ولا تحملوا ولا ثوبين فإن الله يغفر يوم القيامة ملبيا أو كيف يكفر المحرم محرم کې دی وی محرم په خپل دو جامو کې شوافی او مالکیان وی مرګ سره احرام ختم شي هم پورا جامې وره غونډه خو ظاهر د حدیث تایید دی سم وإذا حدثنا ابن معين قال حدثنا أبو عوان قال لي بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وكتبه ضعيف ونحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يسلم وكبنوا في ثوبين ولا تمسوا طيبا ولا تحملوا ولا تؤمنوا ان الله يغفر يوم القيامه ملبيا وفي قال حدثنا قال حدثنا احمد بن زيد بن عمرو وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه وقال راحلته قال ايوب وقتل وقال عن صاحبته فماذا فقال يقتل بما يسلم وكبروا في ثوبين ولا تحنثوا ولا تحملوا ولا تؤمنوا فإنه يوفي يوم القيامة قال يلبي وقال ملبيا دي ترجمه ته ګوره باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف ومن كفن بغير قميص دا يوش باب القميص الذي كفن في القميص الذي يكف او لا يكف مجهول الصيغه ومن كفن بغير قميص او دريما باب الكفن في القميص الذي يكفي او لا يكفي نو يكف او لا يكف صيغه تضعيف ومعلومه او يكف ولا يكف صيغه تضعيف ومجهوله او يكفي ولا يكفي ثلاثي مجرد تناقص يائله نو مشهور ترجمه داسره باب الکفن فی القمیص الذی یکف ولا یکف بار قمیص کی کفن کول د مړي کمنه کوي د سړي نه عذاب او کنه منه کوي دواړه راغلي منه کوي کمیص څنګه عذاب یعنی کمیص ته تبرک ځکه تبرک یو قسم توسل لخدای پاک د پاکانو په کمیص د وجه نه خدای پاک عذاب ته منه کوي نو باب الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف باغ کمیص کی چه عذاب منع کوي او کنه منع کوي یعنی کمیص ته تبرکی او کده غیر تبرکی دواړه راغلي ذکر د منافق زوی لار حضور ته وي دغه کمیص ته راکه قربان دا چې تا غوښتل او دا لام دې چې دا غوښتل دغه راکه نو حضور ولا ورک پدیار سوک پیدل چې هغه نه تبرکان غوښته کنه خو مالدار سوال یې خو نه کړ نو حضور ولا ورکړل نو کله دنه عذاب منع کو کوم نه نه کو جائز ده که تبرک ورته فائدہ او رسول کو نو رسول ذکر منافق هغه پیسې فائدہ او رسول دیمه معنا باب الکفن فی القمیص الذی یکف ولا یکف آغا کمیس کی چی ترخدی ورطئی کنی پائے کی دوارا آگلے یعنی گندلی کمیسی کنا گندلی یو کف مخیطا یو پاتا و غیر مخیطن که گندلی کمیسی کنا گندلی ترخدی والا جوڑی دا چینا او کنی جوڑا درم باب الکفن فی الکمیس الذی یکفی او لا یکفی
کمیس کافی وي د سړي دپاره او که غیر کافي وي دواړه صورتونه راغلي لکه شهیدانو د احد کې بعضې کفنونه کافي نو سر به یې والا پټ که خپې به یې څرګند دی چې خپې به یې والا پټ که سر به یې څرګند نو وی خیر دی سر والا پټ کې او په خپو والا واښه واچه حالات کې نو درې واړه ترجمې شي باب الکمیس فی کفن فی الکمیس الذي یکف العذاب او لا یکف دا کمیس کې چې عذاب منع کوي یا نه منع کوي کمیس خو عذاب نه منع کوي دا خدای منع کوي خود مراد نه تبرک کمیس دی د تبرک د کمیس استعمال او د نا تبرک دواړه راغلي دی د تبرک لکه حضور چې دی منافق لور کړو په طلب د غزوی مخلص تارا زوی مخلص وکړ په غزواتو کې موږ ویلي وکړ بیانم وکنه دویمه دا ده چې کمیس په کفن کې که ګنډلي که نا ګنډلي دواړه روان راغلي دریم کفن کول په داسې کمیس کې چې کافي کېږي د مړي دپاره او که غیر کافي کېږي دا ټول راغلي ومن کفن بغیر قمیس او که څوک کفن شو قمیس وړو پکې نه نو هم راغلی دی حدیث شریف ته ګوره دا مونږ غزواتو کې ویلو او د غزواتو په حیثیت دلته د جنازې په حیثیت راغی عبدالله ابن عمر وایي چې عبدالله ابن ابی هغه مشهور منافق مردار شو نو زوی یې راغی زوی یې ډېر مخلص د دې نه به زیات مخلص وي چې حضور مبارک ته وایي قربان ما ته اجازت وکړه چې زه دې سر پرې کړم وایي نه بیا چې ښار ته راورسېده زید بن ارقم په قصه کې وایي لئن رجعنا المدینة فجعلنا العز منها العذاب نو د پلار د اوښې جلبي ونیوه او توری ده وایي دا ووایه چې حضور پاک او صحابه کرام عزیزان دي او مونږ ذلیله یو کنې نه دې پرېږدم نو چې پلار یې ده ووایي نو هلې یې پرېښو نو ډېر مخلص زوی او منافقانو سره حضور دغه پورې د کافرانو معامله نه کوله ځکه منځونو کې به شاملېدل جنازو کې به شاملېدل بیع شرا نکاحګانې دا ټول احکام جهاد ته به ورسره تلل دغه وجه نه حضور کمیس هم ورکړل نو ورته وایي قربان زوی یې راغی فقال اتني قمیصک اکفنه فیه ستا دا قمیص مبارک راکه چې دی پکې کفن کړم وصلی علیه ته پې جنازه وکړه واستغفر له بخنه وله غواړه چې خدای دا وبخي وی ډېره ښه ده بیا ما خبر کړه چې جنازه تیاره شي نو قمیص یې ورکړه او ورته وایي اذني وصلی علیه ما خبر کړه چې زه پې جنازه وکړم نو خبر یې کړه نو چې مخکې کېده نو جذبه عمر سے براح کدل امنا نبی کریم فقال لیس اللہ نهاک ان تصلی علی المنافقین خدای نه منع کړی چې په منافقینو به مونږ نه کې دا خو منافقو ټولو پېژنده ځکه خدای وایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم که بخنه غواړې که نه غواړې که اویاو کارته بخنه غواړې خو زه یې نه بخم نو بظاهره حکم منع دلالت کوي صراحتا منع نه ده ښه که بخنه غواړې که نه غواړې زه یې نه بخم نو دغه پورې آیات نازل و دا رستو نو نازل نو حضور مبارک وی انا بین خیرتین ما لده خدای اختیار را کړی وي ذکر راته وایي که بخنه غواړې که نه بخم د هغه خوا کار خو د خدای دی ما ته خو خدای دا نه وایي چې مه غواړه ما ته خو وایي که غواړې که نه غواړې زه یې نه بخم ما له خو خدای اختیار را کړی دی هغه خوا عمل ده حضور مبارک کی جانب د رحم زیات غالب او د ازوی اخلاص ته کتل او صریح منع نه وه
یاد خدای کار خدای پاک د مختوم علیه په باره کې ویلي که نه ما ته ګورې نظیر یې درته ښیم سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دا ابو جهل وغیره دا قطعی کافران د دې په باره کې خدای وایي که انذار ورته کې که نه کې دی ایمان نه راوړي نو حضور مبارک د دې آیات تپس ول انذار پېښې رسي خدای وایي که ته ورته تبلیغ کې که نه کې دی ایمان نه راوړي که یری د دوزخ نه او که نه دی ایمان نه راوړي خو د دې باوجود حضور پرېښی نه دی بیا خو د خدای کار دی چې دوی هدایت نه قبلوي زه خو به ورته انذار کوم ځکه زه خدای نه یم منع کړ نو دارنګه حضور پاک ته خدای وایي که ته وله بخنه غواړې که نه غواړې زه یې نه بخم زه خو خدای نه یم منع کړی دې ته تلقي د مخاطب بغیر ما یترقب وایي یعنې مخاطب تا نه یو شی غواړي ته د هغه کلام په بل طرف حمل کړي یعنې ظاهره خو معنا وه حضور مبارک په ترجیح حمل کړي لکه سعید ابن جبیر چې حجاج ابن یوسف نیولی وجه ورته وی لکه لاحملنک علی الادهم اوس به ګورې اوس به دې پیکړۍ درته واچو ادهم پیکړو ته وایي نو دی ویل ادهم خیر من الاشهب ادهم تور استم وایي او اشهب سور ته وایي دا چې ما پې سواری نو تور ښه دی د سور نه نو ده د هغه کلام په اس حمل کړ بیا ورته ویله که ارید الحدید زه اوسپنه یادو نو حدید اوسپنې ته م وایي او تیز اس ته م وایي نو دی ویل الحدید اولا من البلید زه چې په تیز اس مې سواری نو ښه ده د اړیمار اس نه نو دې حمل د کلام بغیر ما یترقب وایي نو د خدای کلام د حمل که په اجازت چې خدای اجازت کړی که فلی یقتنه فصل علی جنازه پی وکړه بیا رستو آیات نازل شو ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون جنازه پی مکه او می خبر سره ودرېږه خبر سره ودرېدل خو د دعا لپاره یې هغه ته نصیحت دپاره وی خبر سره یې مه ودرېږه نو بیا یې مناران ولا تقم علی قبره عمر صاحب وی رستو به زه حیران وم چې ګوره د پیغمبرانو سردار یو کار کوي او زه یې راکاږم وی په دې خپل جرأت به حیران پیاره عمر صاحب ډېر کارجن او ډېر سرغیرتي او دی برداشت نشه کو اوس به زره حضور ولا خپل کمیس ورکړي دا کمیس یې څه نه ورکو نو نبی کریم ما فرته معامله به اندازې رحم وه دویم دا غزوی لحاظ وکړه دریم دا چې دا به له بخاري کې راشي چې جنگ بدر کې حضرت عباس نیولی شو راغلو نو د هغه نه کمیس لیدلو هغه لوړ دنګ و غټ او دا منافق هم لوړ دنګ و غټ په هغه د هېچا کمیس نه برابر ده وله کمیس ورکړو د عبدالله بن ابی نو حضور مبارک د دغه بدل خلاصول غوښتل زما په تره باندې د کمیس یو احسان کړی دی نو زه به وله خپل کمیس ورکړم ځکه عباس هم لوړ دنګ و دا منافق هم لوړ دنګ الله قال حدثنا ابو وائل بن عمرو انه سمع جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعض ما ذكر فاقر فنبت فيه من دينه ولكن ولا لعن ما چوله دا غزوی دا خاطره چې کفن کې کمیس را او کله کفن به کمیس می دا کمیس اصطلاحي دا مونږ چې کمیس وایو دا اصطلاحي کمیس نه اسی نه مې دا کمیس سم ليس بي أعلم منكم ولا إمامكم قال حدثنا محمد بن
باب الکفن من جميع المال. اول د مړي حق کفن ده. کفن به د ټول مال نه اخیستل کیږي، هغه ورثه نشي منع کولی، قرضداران نشي. نو د مړي د مال پورې څلور حق لري په ترتیب سره. اول کفن دفن ده. نو د مړي لمول، د مړي کفن، د مړي د پاره خبر اخیستل، دا ټول په قاضي اخیستل، دا اول به اخیستل کیږي د مال. بے حق د قرضدارو ده، بے حق د وصیت او بے حق د ورثو ده. انا وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وخزاعته وقتول علماء وی الحنوط من جميع المال، او خوشبوئی من پټول مال کې اغشتي کیږي. وقال ابراهيم يبدأ بالکفن، اول با کفن ادا کیږي د مړي د مال نه، ثم بالدين بخرج ثم بالوصيه. وقال سفيان اجر القبر والغسل ومن الكفن، که قبر په مزدوره کنستی کیږي او یا لمبول د مړي په مزدوره کیږي، دا هم د ټول دا تابع د کفن دي. اوس په بنگال کې زمکه اغشتي کیږي د سلويستو کارو لپاره، ځکه زمکه لګه ده. نو مړي د لپاره خلق د قبر زمکه علي په بایا، نو سلويست کاله پس بیلته نور مړي خاخه زمکه لکه د وبډیری. دا پاکستان واغه پاکستان دواړه یو کنه، دیته مغربي وي هغه مشرق. دا غشپک 50,000 مربع میل او دا 3,00,000 مربع میل دی. څومره فرق دی؟ اشپک 50,000 میله کې د دین خلق زیات دي، ځکه وبډیری دی او چکاواله. د دوه ځله بنګال ته تللی، د سر نه هغې بله سره پورې په ګاډو کې ګرځېدلې، پکې په مدارس. نو هلته ځمکه لږه ده، اوبه ډېرې دي، او چې کومه ځمکه ده تکه شنه، هر قسمه څیز او مدارس چې دي، خلک غریبانان دي، جوماتونه یې دومره ښکلي جوړ کړي دي. ډاکه کې جومات دی وچته دی او په یو طریقې جوړ کړي. مدارس دي باندې 2-3 چته، او اعلی غریبانان او مدارس او جوماتونو سره تعلق. ټول بجاري نیکان شیعگان پکې نشته، قادیانان پکې نشته، خو عیسایانو پکې د غربت د وجه نه کار کړی دی، مردار ډېر خلک عیسایان کړي. نو هلته ځمکه علي ده خبره. نو د ځمکې اخیستل یا مړي لمبولو سوکني په بیه څوک لمبی، مزدوري روا ده. نو وایي دا ټول په تابع د کفن دي. شابه دا مخامخ باب کې دا ګران دی، باب قول نبی صلی عذب الماوی دی ترسو. شابه یو 15 منټه خوشته که نه؟ دا جنگ احد کې تیر شو. او باب اذا لم يوجد الا ثوب واحد، کفن کفایت ته. او باب اذا لم يوجد کفن الا ما يواري راسه وقدميه، ما یو حدیث سے بات فکری کہ دومره کفن چې سر یا پخپی پټیږي، نو سر به پټیږي، غطي به راسه، ما قسم بیا بیان ہے. بس باو من استعد الکفن باندې ودرب. ها کتیشی خلیتا کتیش امونی تا کتیش دا چاہے بعد خلی سے معشوم تیپ دا دورہ اسقاط بعض کتابوں کے لئے کرنا. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن. یو اهم مسئله باندې باب کې حوضل غواړي. مسئله دا چې سړی د مخکې نه ځان له کفن تیارولی شي که نه، دی وایي او کفن د تبرک خصوصا زمونږ د علماو دیوبند دا طریقه ده چې کوم پټکي ورته پسر شوي هغه یې ځان له ساتلي کفن لپاره. د حضور زمانه کې او صحابي د حضور لنګ ځان له کفن کړی او غوستی،
خبر مخکنه ساتل نشته ځکه خدای د خبر متعلق وای وما تدري نفس بأي أرض تموت فکم ځای کې به مرې کفن سړی ځان سره ګرځولی شي قبر خو نشي ګرځولی نو دی وای با من استعد الکفن فی زمان نبی سلام فلم ينکر علیه که سړی ځان له کفن مخکې نو ساتي د حضور په زمانه کې انکار پې نه دی شوی یعنی په تقریر النبی دا عمل جائز دی یو ښځه وه سید الکائنات ته یو څادر وړه منسوجة فیها حاشیتها هغې کې دا ګلونه چې وو دا پکې جوړ شوي جینې جوړ شوي دا صحابي دی نورو ته وایي ما اتدرون ما البرده برده پېژنئ قالوا شمله شمله او برده نومونه دي خو شمله عام معروف وي دا څادر و شمکلی ورسره شمکلی دا زندو ته مونږ وایو او دا حاشیه چې جوړه کړي غاړه قال نسجتها بيدي قربان دا مې په خپل لاس جوړه کړې ده فجئت لاكسوكها اكسوكها دا مې راوړه چې تا ته درواغلم یعنې تاله درکم هدیه فاخذ نبی صلی الله علیه وسلم محتاجا الیها دا حدیث مخکې نه راغی حضور ته واغشته او دا وخت کې ضرورت مو هغه لنګې زوړو فخرج نو حضور مبارک کور تلا فخرج الینا وانها ازاره چې بیا راووت نو هغه زنانه چې ولا په محبت راوړو هغه لنګ فحسنها فلان پلان کې ورته قربان څخه د صدیق کول دی مبارک ورته وی اکسنیها ما احسنها دا ما لراکه څخه نو حضور مبارک وی ډېره ښه ده نو ناستو بیا چې کور ته لاړ چې اوس یې بدل کړي نو دا صحابه دته فخار شو فقال القوم ما احسنت دا خو دې ښه کار ونه کړ لبسها النبي صلی الله علیه وسلم محتاجا الیها حضور اغوستی او ضرورت مو دغه وخت کې او چا په مینه راوړو او تا ته داسې وخت کې سوال وکړو چې هغه سوال رد کړي نه ثم سألته وعلمت انه لا يرد تا ته دا پته لګي چې هغه د چا سوال نه رد کوي نو دا خو دې ښه کار نه قال اني والله ما سألته لألبسه قسم دې دپاره م نه دی غوسته چې زه اغوندم او استعمالوم وانما سألته لتكون كفني دا مې غوسته چې زما کفن شي زه ځان سره وساتم قال سعد فكانت كفنه دا د بیا کفن نو که سړی ځان له کفن د تبرک د مدینې منورې نه راوړي یا د پاکانو د لاس نو دا راغلی ده احادیثو کې ثبوت راغلی باب اتباع النساء الجنازه وایه حضور مبارک منع کړی مونږ د تلو د جنازو نه خو عزم یې را باندې نه کوي نهي شدیده نه ده دا فرق د مراتبو دا د فقهاو کار چې دا نهي کومه ده نو دا په خپله وایي ولم یعزم علینا نهي کې کړی ده خو نهي تاکیدي او مؤکده نه ده دا اوس د کوم ځای نه معلومه شوه دا مونږ نشو ویلی چې کوم ځای نه معلومه شوه د قرینو د حال او د سیاق او سباق نه او د واقعاتو نه معلوموي چې نهي شدیده نه ده نو د فقهاو دغه کار دی یو امر یې هغې نه معلوموي درجات او مراتب یو نهي معلوموي مراتب او درجات چې دا نهي شدیده ده که نهي خفیفه ده ښځه حیثیت کولی شي بغیر د خاوند نه یعنی خاوند باندې خو نقصان ثابت دی په قرآن شریف کې څلور میاشتې لس ورځې به دغه کې عدت تېروي او احداد هم راغلی احداد ما ترک زیب و زینت رنګینه جامې اغوستل نکریزې پورې کول سترګې تورول دا بند دی خو غیر زوج باندې کولی شي که نه او غیر زوج باندې اجازت د درې ورځو دی لکه زوی مړ شي رور یې مړ شي پلار یې مړ شي نو ترک زیب و زینت کې احداد منګه په مطلقین وایو سمودی پورې دا نور فقها نه وایي او په مړي دا چې خاوند یې مړ شي هغې کې په اتفاق د علماو اوس دا بیبي ده څومره ښکلې ام عطیه بیبي وایي د ام عطیې زوی مړ شو
نو محمد ابن سیرین او د دخوین دی ټول شاگردان دي وای چې درې مرشوا نو زیات رنگ یې راو زیاده خوشبوئی ده مرکبه نو په دې مخ یو مګل داسې او دا وای زما دی وخت کې خوشبوئی ته ساجت نو خو خلق ته خیم نحید اکثر من ثلاث الا لزوجا د درو ورځو نه زیات احداد باندې بغیر د خاوند نو قصتنه کوم چې خلق ته مسله معلومه شي او دغه زمون پښتانه دومره جاهلان الکه دا شیشه دومره جاهلان دي چې یو کال په احداد او دې رومبي اختر ته به کټونه رو باسي دعا تکینه نو دا به معنا کوي ها اوس مړ کله شوی نو رومبي اختر ته کټونه رو باسي جنازه په خوا به خانانو خود کوله نو به د خانانو سړوم شروع نو به غریب سړی خو خرچ د خره کمې نو لکه د پرې کولو را نو غریبانان هم شروع کړه نو امامان هم کوي زه امامانو ته ولې کوي وایي خیر ده خیر ده هلکه اختر خدای دې له پیدا کړی شپږ میاشتې مخکې مړی شوی دی او اوس ورته بیا راغونډېږي چې دا ړومبې دغه دی نو په خطبو کې منع کوي چېرته دا رواجي بعض ځایونو کې شته بعض ځایونو کې نشته نو زه منع کوم د اختر دعاګانې نه په شریعت کې اختر خدای جدا مقاصد لپاره پیدا کړی نو چې د اختر دعاګانې شروع کړو هلته به ځې په شپږ میاشتې خو ډېر مړي شوي نو هغه درې ورځې به دې په د اختر په دعاګانو کې لاړې شي هلکه چې ستا دا مړی خوښ دی نو ځان له یو دوه رکعته لمونځ وکړو ځان له دعا وکوئ خدای او د مړي کور ته بیا رایا دی یو دوست مې اوس هم دی تبلیغي هم دی پلار یې مړ شي او درې څلور میاشتې مخکې هلته ما د اختر لمونځ کوو چې اختر لمونځ مې وکړو نو کټونه یې راکړو ما څه چل دی هلکه وی دا خلق به دعا له راځي ما عزت دی کټونه کور ته نه باسم اوس چېرته بل ځای ستا پلار یې چې یاد شوی دی ځان له دې ورته دعا وکړي نو دا حمامان زاړه شیخان قمقل دا دې دپاره حیلې راوباسي او جواز راوباسي دعا خیر دی دعا خیر هلکه خیر خو دی خو دا بدعت دی د مړي خاوند ته به د درې ورځو نه پس مړی نه رایادی چې کلي کې بیا به فاتحې لم نه ورځي او چې یو ځل فاتحه کړي دویم ځل بدعت دی او که مسافر چېرته نه وي او راغلی ټیک ته د همدردۍ په شکل ورشه خو مړی به ورته نه رایادی یو سړي زوی مړ دی ته ورته شپږ میاشتې پس وی دعا به وکړو چې ستا هغه نوجوان ګلالې زوی چې چا ویشتې او پوزه یې ماته شوي او سر یې مات شوي دعا ورته وکړې چې خدای وبخښي نو هغه ته د مړی بیا رایاد که زناوره نو دا حمامان چې دي دا ډېر جاهلان دا بدعت دا زاړه پیران زاړه شیخان دا په قومونو کې روانه انا د مرګ خبر چې راغی د شام ابو سفیان دا راوي وایي دی رورو ابو سفیان په خپله مدینه کې وفات شوی دی دا یزید ابن ابي سفیان دی د ام حبیبې رور د حضرت معاویه صاحب مشر رورو دی اول والیو په شام کې نو دا هغه د وفات نه پس به عمر صاحب معاویه مقرر کړ ابن حبیبې له ورنه دې زیاده خوشبويي ده ښه مرکبه په درېیمه ورځ یې راوغوستل او ننګي پې ومږل او دا لیچو باندې ومږل وی زما دې وخت کې دې ته حاجت نو خو ما د رسول الله نه اورېدلي دي علیه الصلاة والسلام چې یو ښځې له روانه دي چې په مړي احداد وکړي درې ورځو نه زیات بغیر د خاوند وردا یاد لرئ حج په احرام د ښځو کې خوشبويي بنده ده ډول سنگار بند نه دی او د په احداد د ښځې کې خوشبويي روا ده ډول سنگار بند دی یعنی کالی بناچی رنگینه جامې بناچی سترګې به نه تورئ نکریزې به نه پورې کوي او حج کې دا کولی شي خو خوشبويي به نه لګي نو حج کې خوشبويي بنده ده ډول نه دی باندې د زیارت د قبر جائز دی زنانه ولم نارینه ولم اول حضور منع کړو مسلم شریف کې حدیث راشي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة ما دا قبرون زيارت منع کړی وی ځکه د شرک بنیاد د غلو فی القبور ناراضي غلو فی المشایخ وفی الکبار ناراضي
په ابتدا کې معنا به چې خلق مانوس تعلیمات د اسلام سره نو زیارت د قبور جائز نارینه هم روا دی د زنانه هم روا دی سفر د دواړو معنا دی د حضور مبارک قبر له زیارت دا په تواتر د عمل د امت راغلی دی او د نور چا زیارتون له تلل نه دي راغلی او د زنانو خو مطلقا سفر باندې زنانه د کلي خواته مخبرې د تلي شي خو درې شرط اول دا چې خپل خپلواني لکه مورې مړی رورې مړی خاوندې ترې زوی دویم دا چې اجتماعي شکل نه وي او ډول سنگار نه وي اورا نه وي اول ته به خلاف شرع کار نه وي دریم دا چې سفر پکې نه د کلي خواته خبرې نو که دا درې شرطې نو دا راغلي دي په احادیثو کې انا دې ځای نه زه پیر بابا ته ځم دې ځای نه اجمیر شریف ته ځم دا په عمل د سلف علماو کې نه راغلی چې د قبر دپاره دې سفر کړي قبر سفر بند د جاهلانو عمل دلیل نه او د حضور زیارت مستثنا دی په تواتر د امت سره باقي نورو دپاره سفر نه راغلی ګوره حضور مبارک ورغې په یو خبره زنانه ناسته سر یې پې داسې لګولی دی او جړلی نو حضور مبارک ورته وي صبر وکړه د خدای نه ویرېږه او صبر وکړه نو هغې اوس کتلي نه دي چې دا څوک دی هغه وایي الیک عني اخواشه دا ته څوک یې ما ته نصیحت مه کوه فانک لم تصب بمصیبتي تا ته زما په شان تکلیف نه دی رسېدلی دې کې شک نشته د زوی مرخ لویه خبره ده او بیا زنانه زړه نرمي ولم تعرف رسول الله نو پېژندلی نو بیا څوک ورغوي دا وپېژندمې نه وی دا خو نبي کریم اوفو دا مې څه وکړل وی زه خو ځم کور ته معافي ترې غواړم نو چې راله د دې دا خیالو چې دروانچان بی بوابین بی فلم تجد عنده بوابین علتا دروانچان چوکیداران نو یعنی دا دی گمانو نو حضور مبارک توی قربان ما تنوی پی جندلی زو بصبر کن وی انما صبر عند صدمت الاولا دا صبر ثواب تڑنبی ٹکراو سارا دے یعنی پڑنبی دل چڑی سے تکلیف رسی و صبرو کی دے کے ثواب دے بے خبرستو بغیر د صبر نه بل څه علاج دی د دې مطلب دا چې په ابتدا کې صبر د لوی شی دی په انتها کې خامخا صبر کیږي خو د دې دا مطلب نه دی چې وروستو به تکلیف تلي تر آیات شي او صبر پې وکړي نو ثواب یې نشته نه که وروسته هم دته تکلیف را آیات شي او صبر پې وکړي خدای پې ثواب ورکوي خو اصلي صبر هغه دی چې د تکلیف رسېدو وخت کې سړی صبر وکړي میاشت پس وایي غم زړېږي الله دا ګرانه ترجمه ده په کتاب الجنائز کې ګوره ورته اول دی لفظي ترجمه ته وګوره نو بیا ته وضاحت کوم لفظي ترجمه ځکه ده چې وضاحت کې او بیا د دې احادیثو حواله راځي باب قول النبي صلی الله علیه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه سید الکائنات ویلی دی علیہ الصلوۃ والسلام چې مړی به عذابېږي په بعض جړا د اهل بعض ورسره د زیات په هغه وخت کې اذا کان دا جمله ده اذا کان النوح من سنته چې دا ویر د دوی په طریقه کې په رواج کې ځکه خدای پاک وایي قوا انفسکم وعلیکم نارا ځان او اهل د نار نه بچ کې د منکرات شریعو نه بچ کې ځکه دا سبب د دخول د نار او سید الکائنات ویلی دی هر سړی په خپل ځای کې راځي دی او هر سړی نه به تپوس خپل لایت کېږي نو فاذا لم یکن من سنتي که د دوی په رواج کې دا شی نو فهو کما قالت عائشة نو به لکه د عائشې د کلام مستاق دی دا سړی ولا تزر وازرة وزر اخرى یو نس په بوج د بل اوچت نه کړي
وهو كقوله وإن تد مصلة إلى حملها لا يحمل من شيء کہ یو نفس درون پا گناہ پا بوجنو اوبلی بل نفس زان تا چراش زمان بوجو چت کا مددن بوجو چت نش او اجازت تے پا جڑا کی چاگے کی ویر نوی ذکر حضور مبارک ویلی یو نفس ظلمن نوجل کی مگر پہ ابن آدم اول دا غیب رخنا ذکر دا اول دا واجی خیر دا قطع دا خو لفظی معنی شو امام بخاری رحمه اللہ پا دے باب کی تطبیق کول غواری دا دو حدیث متعارضو او دا دو وریو متعارضو چی دا دو مبارک و صحابونا نقل اول رید عبداللہ ابن عمر دا دلتا چکم ذکر دا بے نور صحابور سر موافقت کی لکہ صحیب رومی عمر فاروق اور دے مرید عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ دو حدیثت نقل دی اور دو ریدی ابن عمر وی حدیث نقل دی يعذب الميت ببكاء اهله عليه عذابیگی مڑے پا جڑا دا اہل پاغا نو چه خلق پی جڑا کی علتا مڑی تا عذاب برکیگی صحیح حدیث تی نو حدیث تی دا ابن عمر يعذب الميت ببكاء اهله عليه عذابیگی بمڑے پا جڑا دا اہل پا دا عائشی بھی تا چوئے اخوینا دا کی دینشی دا خدا قواعد و دا شریعت تا خلاف تے آوائی نا مڑے نا عذابی کی پا جڑا دا جڑا دی جمدی کئی و عذابی کی دی پا مڑے دا خدا قرآن شریف دا آیات تا خلاف معلومی گی خدای وی ولا تزر وازرتم وزر اخرى بوج نوچتا یو نفس گناہگار بوج دا بل نو گناہ دی جم دے کئی او عذابی گی مڑے عائشہ مجتہدہ او فقیحہ او پٹول نظر دا شریعت باندے نظر پیدا کی دینی سی چاوی اغچی داوئی چما دا رسول اللہ نوری دلی دی ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ مڑے با عذابی کی فجڑا دا حال وینا دے خطا ہوتے دے دا خوی واقع جزیہ وا نو دتی عام قیدہ جوڑا کڑا واقع جزیہ داوا چیو یہودان امرا شیوا او خاندان پی جڑا کو لویر پی کاؤ نو حضور مبارک ہوئے بی پی ویر کئی وغا پا عذاب مبتلا او دا بین دا مصاحبت دا سببیت نرا بی پی جڑا کئی وال تاغیب آنے طور تم دے نو دا دے واقعی جزین ہے او قیدہ جوڑا کنا او دے داوی چمڑے با عذابی کی پا جڑا دا حل دا ہو یو واقعہ وا پا یہودہ باندے جڑا کی دا حضور مبارک ہوئے مڑے عذابی کی پا جڑا دا دقا مڑے یادئی چی دی پی جڑا کئی واغا پا بلا کے مبتلا دا نو عائشہ انکار کئی دا تعذیب دا مڑی نا پا جڑا دا جمدو ابن عمر اثبات کئی اور ابن عمر کلام دا رسول اللہ نقل کئی او عائشہ ویدہ سندا ویدہ فهم خاوندا اولیہ فقیحہ اولیہ دا سکویلی شجا منکر حدیث دا یا حدیث نمانے یا فقہ مقدم اکڑا پا حدیث نا پٹول قواعد دا شریعت نظر دے پا قرآن پا حدیث ابھی یکفیکم القرآن قرآن بس دے یعنی قرآن تا نگو رہے
قرآن وی یو نفس گناہگار بوجھ دا نفس بلنو چتے نو چونکہ دوارا مبارک شخصیات تھی اور دوارا استدلال پیش کی یو حدیث پیش کی بل قرآن پیش کی نو دا سے ترجمہ کی خود چی تطبیق بین القولین کا دا تطبیق دا پارے لفظ دا بعض ورسر زیاد شوینے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعذب المیت ببعض بکرائی علیہ مڑے عذابیگی پا بعض جڑاگانو پہارا جڑانا ناغ حدیث کے لئے تخصیصو کو اور سرے وضاحتو کو اذا کان النوح من سنته چی دا ویر او جڑا دا دی پر رواج کے او دنو مانا کڑے پا جندو نو دیبا پی عذابی گی ذکر سید الخدے پاکوئی خپل زانون او خپل اہل دور نا بچ کے دور نا بچ کل دا چی منکرات و شریعون بچ کے چی سبب دا دخول دا نار دے نو دولی پا خپل جن خپل بال بچوٹ قومو دا بدونا نو مانا کڑے اور سید الکائنات ہوئی کہ ہر سڑے راعی دی پخپل درجہ کی نو دے دا کور مشر دے دا کور سڑے دے دے دا خپل دعیت خیال نہ دے ساتھ دے چیزی گناہ کرے آمنے کی لیکن حضور وی کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی ہر سڑے راعی دی پخپل درجہ کی مشر دے نگران دے نو دن بخلے دے دا رعیت تا پوس گئی سڑے مشر دا بال بچ تا پوس بچ کی خزن ابد ما تح بچو تا پوس کی فیضا لم یکن من سنتی ہی فیضا جگہ دا دی پر رواج کے نوا او دو حکم نو کرے او دی پر راضی نو او بے پر استو خلقو جڑا اکڑا نو فہو کما خارتا شبیر عاشی خبر ٹک دا نو دا ابن عمر کلام محمول شو پا آغا صورت چی دا رواج کی دا دی ویرو دا نو مانا کرے اور دا عائشی نفی محمول دا پا آغا صورت چی دا دی پا رواج کی نو بے رستور پس خلق جڑاؤں کرا یا دا مانا کرے خنو مانا شوے نو بے پا دی سڑی گناہ نشتا نو دا عائشی نفی صورت دغانے اور دا ابن عمر دا اثبات صورت دغانے بے تزو وضاحت کم بے لکا عاشی چویلی دی ولا تزر وازرتم وزر اخرى یو گناہگار با بوجھ دا بلو چت نکی وان تدع مسخرتن الى حمل علا احمل من شئی او که یو ناس گناہگار درون پا بوجونو دا گناو بلی لیشی زان بل سوکرو بلی چرا شمانو چت کا نو لا یحم یوا دریشو او اجازت تے پا جڑا کے بغیر نوحن چیوشی مباحی دا شریعت پا نظر کے دمرا جڑا چیویر پکینی ناغیبانی پخپل آغا باکین عذابیگی نمڑے با پیسا عذاب شی او دا رنبے خبر بے دلیلی ذکر کرو چا بد طریقہ پا قوم کی روانہ کری تر قیامت پورے دا خلقو گناہ دا پسرم دا ذکر حضور مبارک وی لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل منها دا رنبے خبر دلیل لے دا ابن عمر دا کلام تائید دے چی چرت پا ظلم یو مسلمان مرشی نو دا غد وینو پا گناہ کے دا رنبی زوی دا آدم محسارا دا قابیل ذکر قتل شورو آگا کرده نو چی چا پا قوم کی یو غلط رواج روان کرو نو دا سمرا چی خلق پی عمل کی دا غیب گناہ کے دمی صدا ذکر لأنه اول من سن القتل دا اول رواج دا قتل ہے دو دمرہ تدبیق کو چھ ابن عمر وی مڑے عذابی کی دا پاغ صورت کی چھ دو ویلی یا رواج یو دنی منع کرے دے پہ راضی پاتی شوی او عائشہ بی چوائی عذابی کی ندا صورت کی چھ دو منع کری خونی منع شوی دے پہ راضی ندے بے خدا غی گناہ پر ندا یا دمرہ جڑاوی چاہ پا شرع کی جائز دا چاہی کی ویر نوی نو پاگئی پخپل جڑیدون کی ندے عذاب
नमड़े बप्पे से आजाद दा इजमालन जवाब तफसील ते वकील है तफसील इदार कि यौमड़ी वसीयत करी कि पमा जड़ाओ लगे जाहिलियत के बदा वसीयत की और बेम मुअल्लक़म कबील आए कि वो शुक्री अलई अलजेब यब्न तमाबदी रेरे तवई ये पमा बगरेवानु न सिरे मां बराग मणो पशान न के न सो खबर पमा ब मखवे पमा बगरेवान सिरे पमा बचगी सुरे वख न कदो वसीयत द जड़ा करी या दी परिवार की वीरो जड़ावा गैर शरई और द नवा मना करे राजी पे पातिशो न दा सड़े बाजाबी दा आजाब द बल द मुबाशरत आजाब न दे द तस्बीब आजाब दे मुबाशरत आगे अमल तो हुई सड़े पखपलो की और तस्बीब देते हुई दे सबब जुड़शी द पखपल नहीं करे लगे सड़े चाहते हुई दा सड़े दे कतल का नो देखो पखपला मुबाशिर न देखो मुसब्बिब दे नो द गुनाह द तस्बीब द वजना दे बाजादी चितावल दा रिवाज न मना का तो वाले पे राजी पाते से तापे वाले वसीयत कर और कना तो पखपल जुन की मना करी और राजी पे नहीं पाते से याद दी परिवार के नो बेरुस्तो जोड़ सो और दबाने खल्क जड़ा कोला मुद्दत तकवे आजाब न वर्के या जड़ा पे कीदा खुद दुमरा जाए दा जड़ा क्या पर शरीयत के माना न रहा चीर पकीली मखवालनी ग्रेवान सिरिकूलनी जान तखेरी कूलनी न बेगा जाएगा ना तदबीक पेश है अल्हम्दुलिल्लाह बेम तदबीक उलमा अदा करे सीधी पच्चे पास श्री पना रहा आजाब खुदे वही इब्न हज़म वही दा दे आजाबी पागसी चिपजड़ा की यादीगी युअज़्ज़बु बिमानीहा अलैहि वही जाहिलियत के बदाओ कि मुड़ी जुल्मुना बया दे दल वही जमा घटा कटजिया कि प्लान की हुआ जो और जमा प्लान की बादल रजिया कि दासी चल बारे का न मजाले में द फखर पर शिकल याद आई न शिदी आजादी युअज़्ज़बु बिमानीहा अलैहि दामा मौसूल दे बाजाबी पागशी कि पवीर की वार्ता याद शिवी दस्तायन पर शिकल पदे जड़ा ना आजादी पागे खबरों से पजड़ा की आदि खुद दुखपल मजालिम में इब्न हज़म उलमा विला तौजीद इब्न हज़म ज़ईफा लेकिन चिदा खिताब मुसलमानान होता है और मुसलमानान फवस दमुड़ी मजालिम नहीं याद है जाहिलियत की बयाद दिल मुसलमानान नहीं याद है बेमदा बिना पदे चिमा मौसूलशी और जाहिर अदा चिमा मस्तरीरा युअज़्ज़बु बिमानीहा अलैहि युअज़्ज़बु बिन्नियाहति अलैहि आजादी की बफजड़ा लका बिबुका चरागरे बुका मस्तर दे न बिमानीहा अलैहि कि माँ मस्तरीरा और माँ बात फतावील द मस्तर के उगा दे न बिमानीहा अलैहि बिन्नियाहति अलैहि द्रेम तोजी बाद वाला मौकड़ चिमड़े बाजाबी इमरान ताजाबे दोना ताल्लुम दे दर्दमन की बा लेकिन अमाल द जमदोना खबरी की खुदे वर्ता पेश गई नुचिरा मुड़ी बान जड़ा की ना गवीर खुदे पाका का तरसई नदी पे खपकी चिदा दी से गए युअज़्ज़बु यतअल्लमु दर्दमन की खपकी अलग रहे हो सड़ी उधर
امولا ګډ سره حافظ ابن حجر تاسي توجیحات یو شپږ جمع کړي او خلاصه دا ده چې مړي وصیت کړي چې په ما جناو کې یا د دې پر رواج چې د منع کړي ني په دې عذابي او عذاب د دې وجنه چې د نهي عن المنکر نه کړي ولې تابانه شریعت دا ویلو چې دا منع کوي نه دي منع او کدو وصیت نہیں کرے او دے پہ راضی شوی نو نو بے بتعلم دا ترسی تکلیف رسی دیکھا دا جمدو اعمال مڑو تا پیش کی نو چدیوی نی چی زمان پا دے رشتہ دارانو کی دا بد عملے بھی نو دا تا تکلیف رسی او کہانو جڑا شوی جائے کہ مظالم یاد شوی لکہ دا جاہلیت نو بے و پاک مسالمو دے عذابی گی پجڑانا عذابی گی نو دے ابن عمر او دا عائشی بارو کلامونو کی تطبیق راہ دا عائشی انکار آپ اجتحاد بناس او ای قواعد دا شریعت تکتر او دا حدیث آواز دے ابن عمر نہ دے نقل عمر فاروق نے نقل لے صہیب رومی نے نقل نوز گورے تفصیل حدثنا عبدان ومحمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم بن سليمان بن عثمان قال سيدنا سعود بن زيد قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم ده حضور یولوده زینب بی بی سید الکائنات تے خبر ہولے گا انمن لی قبیدہ زمان زوی دے مڑکی گی لا وفات شوی نو او پا حالت زن کردن کیوں فاتنا تمنکر راش فارسل حضور مبارک جواب برولے گا یقرأ السلام سلام مرتویا او ورتدویا چدادی وی ان للہ ما اخذ وله ما عطا وکل عنده باجل مسمع دا که چاہتا تعزیت کی لکے نو دا بلکے خواہ خدای د پاره دی هغه شی چې هغه واغشته او دا هغه چې ورکړو یعنی ورکړه او راکړه ټول د خدای طرف دی په دې صبر وکړه او د هر څه یو نیټه معلومه ده د خدای په دربار کې سید الکائنات د جهاد په معاملو یا په هم امور مشغول و دغه وخت صحابه سره مشوره کوله مرتوی صبر دی کوي فلتصبر صبر دیو کی ولتحتسب امید دا ثواب دیو لري اگے بے خبر رو لے گا تقسم علیہ حضور مبارک تا قسم جئی چستاد قسمی لیتی انہا منکر راش دزی مرخلی و آخر و ماشمو گلالے مقام حضور پاسد سعد بن عبادہ ورسر پاسد معاذ بن جبل پاسد ابی بن کعب پاسد زید بن ثابت پاسد ورجال نور سڑی ناو سر ناس دو دا وقت نو سید الکائنات تاغ ماشم روچت کلیشو او غیکی ورتکی خود ونفسو تقاقا او سے خود کیدا دا خرخر چکی کن دا وقت مری قال حسبتو انو قال کانها شنن دا سے قرقڑے کول لکا گوڑی کی خودی گوڑی کی چی سب اوبو پکی سپکینینو قرقڑ کی چی خودے ففاظت ایناہو دا حضور دستر گنوخ کی دارے سعد برترو یا قربان تم جارے قال هذه رحمة دا اثر دا رحمت و دا شفقت جعلها الله في قلوب عباده دا خدای پاک دا بندگانو زلکیا چولے دے وانما يرحم الله من عباده الرحماء خدای رحم کی پا بندگانو خلو کی پا خلقو چی دا غزلکی رحم دی نچی دا رحم و دا شفقت اثر دے نو دا جرا جائزہ دا صدیق ناجا دی که دا ناجائزہ وین حضور بولے کولے نو دا ما يرخص من البکاء دا پارا دلیل شو دیم قدیس تا گورے قال شهدنا بنت دي حديث تقول ناشنا
د حضور لورم دغه بیبي بیا وفات کېده زینب بیبي نه بله لور ام کلثوم قال ورسول الله صلی الله علیه وسلم جالس علی القبر حضور مبارک خبر سره ناست قال فرأيت عينيه تدمعان د حضور د سترګو مبارک نوخ کې به ده نو وی فقال هل منكم رجل لم يقارف الليله سوکشتا چې بیګې نزدېکت نه کړي ابو طلحه زين ناو قال فانزل قبر تکشا قال فنزل في قبرها قبر تکش حضرت عثمان ولاړو دا هغه بیبي وه هغه برطرفه شو دا څه دپاره وایي او مقصد یې نو داسې معلومیږي دا شارحین وایي چې په دغه شپه حضرت عثمان ذوالنورین د هغه بیبي ده دې نورو وینځو سره مشغوله پاتې شوې دی او جمع یې کړې ده نو حضور مبارک په زړه کې یو ملال طبیعي راغی چې بیبي دې دومره سخته بیماره ده او ته د نورو جواري وینځو سره شپه مشغوله ساتې نو طبعا یې ته ملال څرګند کړ وی دا څوک شته چې بیګې جمع نه کړ ابو طلحه وی زه مې قبر ته کوش او فتنها عثمان برطرف حضرت عثمان ملیکون نو دا هم ممکنه چې عذر بیماری ډېر اوږدی یا خدا پته سړي ته نه لګي چې بېګاره دا مریض مري نو هغه مو محتاج و تقاضې ته نو هغه ځکه کړې ده خو چونکې یو سبب د ملال طبیعي نو حضور مبارک یې څوک شته چې دی ورته ونه وی نور څه خو پرې شو چې بېګا چا نزدېکت نه کړی نو ابو طلحه کو شو صاحب مانه دی اوس یو ناشنا سوال دی طالبان چې ابو طلحه خو پردی سړی دی نو هغه ولې کوزېږي قبر ته زنانو قبر ته خو خپل نږدې رشته داران کوزېږي نو علما وایي پردی سړی کوزېدی شي خو لاس په ښځې له نه وروړي نور خدمت وکړي لکه قبر ته قاضي برابرول قبر سمون نو دا خو پردي سړي هم کولی شي خو حمل د ښځې به خپل رشته داران یا دغه شی وروڼه او پلار او محارم به یې کړه د روایاتو نه معلومېږي چې حضور په خپل هم کوز شوی دی خو د ابو طلحه کوزېدل ناشنا دي نو راوي هغه ذکر کړي ځکه پردی سړی او ابو طلحه د قبرونو په جوړولو کې ماهر و قبرونو د حضور قبر په خپل هم د جوړ کړی دی لحد والا د جوړ کړی وی کوشه او دې وضاحت سره دا مسله هم څرګنده شوه چې نکاح د ښځې او د خاوند ختمیږي په مرګ سره گویا حضرت عثمان ته او خلقو ته وویلی شو چې نکاح ختم دوست حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا عبد الله دې قصې ته ګوره قال توفيت بنت لعثمان بمكه د حضرت عثمان ذوالنورین یو لور وفات شوه په مکه مکرمه کې هلته واده وه لاندې کنیه لیکلې ده ام ابان وجینا لنشهدها موږ راغلي وو چې حاضر شو جنازه کې وحضرها ابن عمر وابن عباس ابن عمر هم ناست ابن عباس هم ناست واني لجالس بینهما د ابن ابي مليكه تابعي دی ویزه د دواړو منځ کې ناستو او قال جلست الى احدهما یو سره ناستم ثم جعل اخر بالله فجلس الى جنبي زما خواته کېنه یعنی زه د دې منځ کې نه یم برننوتې خو یو صحابي سره ناستم دی بالله زما خواته کېنه نو دې په منځ کې واقع شو فقال عبد الله تاخذ جړل کړي خدای عربو کې ډېرې جاړې په دې مړي دلته هم جاړې خو هغې ډېرې کریکې وایي فقال عبد الله بن عمر
دا حضرت عثمان یوزوی تا وی عمر بن عثمان تا الا تنهان البکا لا شرع خود جاری جران منکا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سيد الكائنات ویلی ان المیت لیعذب ببکاء اهلها علیه چمڑے عذابی کی پجڑا دا حال دیوئے فقال ابن عباس وی ما اغتوی چستاف لاربم دا سوے قد كان عمر يقول بعد ذلك استاف لاربم دا سے بعد خبر کولے ویزبرتے او قصو کم دا ابن عباس ابن عمر رد کئی او پا دا حکایت پا طریقہ چستاف لاربم داوین یو قصہ در تکو ثم حدث ابن عباس بیان کئی قال صدرت مع عمر من مکہ زد حج دا حدیر رسو قصرا او ابن عباس صاحب شورو دا عمر فاروق او نصر با کردی دو ویزد عمر سے سر دا مکین راتلم پا آخری حج کے حتی اذا کننا بالبیدا کہ بیدا مقام ترو رسول دا دشت بدر نمخ کی اذا هو برکب تحت ظل السمرہ علتا یو ڈلو لی دلا دا کیکرو دا اونو دا لان املاسو آرام کولولی کیکری زنگلی سمورا کیکر دا سی یو ڈلا ناستا و دا کیکرو سورو تا نو ما تاوی علتا جارو پشان کیکری لولی نو ما تاوی دا ورش ایسا فنتر من هاولا رکب دا سوک تی دا غده دا ڈلا سوک ناس قال فنظرتو چه ورنم فیدا صحیب رومی پکی ناستے و نور صحابہ کرام اور صحیب رومی حضور مبارک دا عمر سے ضرور کرو پا مکہ کی دو معاہدے شوئے پا مکہ کی چی مسلمانان و حضور علتا یوبل سرور کرو اور بے چی مدینی تران مہاجرین و نصارے پا یوبل سرور کرو فاخبرت ما ورته قربان صحابه دي او صہیب دے پکی فقال ادعوه لي صہیب تا آواز کا فرجعت الى صہیب تورنم فقلت ارتحل رازع فالحق امیر المؤمنین تزان رسو اغد غواری ویدا قرالو دا حجنا نور قسک چونکہ مقصود نو دا حج نظر بے عمر فاروق شهید شوه فلما اصیب عمر فاتشتم د ذوالحجې عمر فاروق لګېدل او بیا په اول د محرم بیا ښخ شوی دی 3 ورځې پس نو چې عمر والی شوی په چاړو نو دخل صہیب یبکی صہیب ورغې جړی پې کوله او وی یقول واقاه وصاحبه وی زما رورا وی زما دوستا فقال له عمر وتوی یا صحیب تبکی علی تفما جراک وقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت لیعذب ببعض بکاء اهل علیه چمڑے عذابی کی فبعض جرا سر قال ابن عباس تقبل دا یو کلام ہم نے دے دلے ابن عباس کوئی دے ابن عمر تا فدغ مجلس کے فلما مات عمر چھ عمر وفات شو صہیب رومی 3 رضی امیر او دغ مدینے او منظم دتا حوالا کر او یہ 3 رضی کے بے انتخاب کی او 3 رضی نمازیات مدنی اور صحیب تیوی من بستا پا ذمہ دے و حکومت ویچی دا قصہ شو عمر سے وفات شو دا ابن عباس بے بیزا عائشی للارم یوزد ما عائشی تووی چی دا رشتیارا چی ابن عمر و عمر سے ابدارویلی چی مڑی با عذابی فقالت یا رحم اللہ عمر